خلک متل کوي و تندر په تلاش ولوېدو خرۍ د راموړې وړو. اصلاحات په قبایلو کېږي او جداګانې حیثیت زما ختمه. دا کشمیر په ټیزونو نه آزادېږي. تان میں کې ګرمه کې ممندو کې خیبر ایجنسۍ کې چاینه دوی ته ووایي چې موږ سپیک نشو کولی په ټرایبل کې. زما محنت کش غیر محفوظ دی، زما انجینیر غیر محفوظ دی. د هغې دپاره ډرامه جوړه کړه چې موږ په قبایلو کې اصلاحات کوو. منافقتو قوم سره ظلم کوو. کېدای شي هلته کې خلک څه د ملکانو نظام نه هم تنګ وو، څه د پروټیکلۍ نه هم تنګ وو. او سرتاج عزیز په شکل کې یو کمیشن جوړ شو. کمیشن راغی په ټرایبل کې مذاکرات وکړو د کاسلیسو خلکو سره، ملکانو سره، د پی سره. اف سی آر نظام نه خلک هسې هم تنګ وو. او هلته شوشه پرېښوده چې سلیب رپه به هم د کال ورکوو. په دغه منطق په دغه دلیل سره سرتاج عزیز خپل رپورټ ویوړ چې په پاټا کې د اصلاحات وشي، اف سی آر نظام دې ختم شي، سی آر پی سی نظام دې راشي. خو دا تپوس کوم چې د سرتاج عزیز د کمیشن سره دا منډیټ نو چې د پاټا د ملاکنډ ډویژن خبره دې وکړي. ظلم شوی دی د قام سره، بې انصافي شوې ده. او د هغه وخت د 2018 د صوبایي اسمبلۍ د اخرني سیشن د اجلاس چې کم د صوبایي اسمبلۍ ممبران دي دا غداران ملاکنډ ډویژن دي. دا د کم ځای انصاف دی؟ د پاکستان آئین قانون ماته دا لار ښیي چې په کم ځای کې ترمیمات کېږي، آئین لاګو کېږي، قانون کې چینجز راځي. د علاقې قایدین مایدین به په اعتماد کې علي. څوک په اعتماد کې نه دی اخیستی. سرتاج عزیز د کمیشن یو ممبر هم د ساکون ته په دې خوا نه دی راغلی. زه یې په توکه کې اچولی یم. خلک متل کوي و تندر په تلاش ولوېدو خرۍ د راموړې وړو. اصلاحات په قبایلو کېږي او جداګانې حیثیت زما ختمه. دا کشمیر په ټیزونو نه آزادېږي. د خدای په قرآن چې د جانونو نظرانې به ورکو، خو په ملکنډ ډویژن کې کسټم انکم ټیکس سیل ټیکس نه منو. دا څه ګپ خو نه دی. دا څه موږ د پاکستان فتح کړي یو. که دې پاکستان سوات نه مدغم کړی، دیري نه مدغم کړی، چترال، یقین وکړه دې ته علاقو ته به خلک په پاسپورټ او په ویزو راتلو. رحم د پړه کې نشته. الله دې دوی تباه او برباد کړي. طالبانیزیشن، فوجي اپریشن، سیلاب، زلزله، کرونا او ډینګي او بیا مصنوعي دهشتګردي. زه به دا خبرې نه کوم چې په 2008 کې داسې د قهر الهي خو نه و، دا د اسمان نه نه و زیات شوی، دا پری پلانینګ و. او 2008 کې چې کومه دهشتګردي راغله دا منصوبه و، ډرامه او فلم و. زما د خاورې، زما په معدنیاتو، زما په خوږو اوبو، زما په ځنګلاتو، زما په زمردو په کان د پینټاګون قبضه ده. غواړي دا پینټاګون چې په دې زه قابل شم. زما معیشت ته وینټیلیټر لګېدل دی او وینټیلیټر ته اکسیجن د امریکې لګېدل دی. زه د IMF غلام یم. او تاسو ګورئ چې په دې 25 کروڑ عوام کې یو وزیر خزانه معاشي ماهر نه و، اقتصادي ماهر نه و چې دا محمد اورنګزیب راوستو زما په اوږو کې نسو او وزیر خزانه مقرر. دا د IMF غلام دی، د وربلګ نوکر دی. هغه د څه په درجه د ملکنډ ډویژن خلکو کمې قربانۍ ورکړې دي. ما د دې ملک د بقا جنګ لړو کړی. زه لاړم، ما په ناګزین شوم. د پېښور په کوڅو کې ما خیراتونه ټول کړو، قصه خانه کې ما خیرات ټول کړو. ما ټول ور میزباني کړ لاشنغر له پېښور له. زه د هغو په خیراتونو کې، د هغو په زکاتونو کې کېناستم. کیش کارت ته، وطن کارت ته، بېنظیر کارت ته دې ګرپ ریاست ودرولم. کله به د دوی په موږ رحم راځي؟ عزم پکار دی، سوچ پکار دی. مظلوم قوم چې منتشري تباهي بربادي راځي او چې مظلوم قوم متحدي سوکالي راځي، امن راځي. که په 2008 کې موږ په دې تحقیق کړی وی چې دا بربادي چا راوسته، د دې په پوش هزایم سو، دا د چا په مفادو کې وه، دا تباهي به موږ نه لیده.
زما مړي اوس هم پاش اټک کې پراته دي، پېښور کې پراته دي. تاسو ګورئ په داسې ملک کې د کسټم انکم ټیکس سوچ کول چې هره ورځ پکې موږ 3 جنازې کوو. امن ماته بحال کا، د صحت سہولت، د تعلیم سہولت، روزګار مال رکا. کارخانې خو ټولې لاړې افغانستان ته، دوبۍ ته ورسېدې. د پاکستان خلک ټول خیراتیان شو، د دې ملک حکمرانان په خپل هم خیراتیان یې، د پاکستان ټول قوم خیراتي کو. الله دې تباہ برباد کړي. آمین. دا کم نظام د ځنګل قانون د دیوار سره لګولم. د قیامت علامات دي، د اسرافیل علیه السلام شپېلۍ ته انتظار دی. او تاسو نورې خبرې کوئ. زه زیات وخت نه لم، ډاکټر عباد به خبرې کوي. हो हुकूक मांगने से नहीं चीन कर हासिल होते हैं. मैदान ته به روزو، قرباني به ورکو. ما 3000 شهادتونه ورکړي دي. زه به په 45 روپۍ یونټ بجلی علم، او په کشمیر کې 3 کسانو وینه توی کړه، په 3 روپۍ یونټ ته په 1000 روپۍ تروړو ته وړي. غواړي دا د ریاست موږ د دیوار سره لګولیو. حوصلې مه بېلئ. مال چل لازم چې د ریاست حکمرانانو خلاف تحریک څنګه چلیږي. یوټیلیټي بل به ورته رکاو کم، د بجلی بل، د ګیس بل، د ټلیفون بل نه باندې جمع کوو. زه د ریاست په جوړ کولو پوهېږم، او مال دا چل هم راځي چې زه د 7 نافرمانۍ اعلان هم د الله په فضل و کرم سره وکړم. وی په پاکستان قومي ترانه کې وی پاک سرزمین شاد باد، کم د پاک سرزمین تباہ و برباد. خلک ټول لاړو خیراتیان شو. د جماعتونو کې تاسو وګورئ سلام چې ګرځي، د هر کوټ نه د چیخ و پکار आवाज راځي او کنه راځي. داسې ملک زه اوس هم ویم د اسلامي جمهوریت پاکستان نشم ویلی. دا د دې الفاظو توهین دی. لہذا ډېرې خبرې غواړي چې ومې کړی، خو اخرانه خلاصه چې څنګه واجد علي خان ووی، د تمامو سیاسي جماعتونو مشران به د دې اکشن کمیټې ممبران، او د نن نه پس پی ټی آی، جماعت اسلامي، مسلم لیگ نشته. ملاکنډ قوم زنده باد د الله په فضل و کرم سره. دې سیاسي جماعتونو خو موږ تباهۍ ته بوتلو، بربادۍ ته یې بوتلو. زما معیشت تباہ، زما زراعت تباہ، زما سیاحت تباہ، زما صنعت تباہ، زما سیاحت تباہ. او دا داسې کرپ بدیانته حکمرانان او دا کرپ وزیر خزانه راوستلی په ټیکسونو باندې ملک ترقۍ ته نه ځي. غټ مگرمچ په اسلام آباد کې ناست دي. د چاینا تقلید وکړي، صنعت ته ترقي ورکړي، پریزمکې ورکړي، بلډینګونه ورکړي، بجلی ورکړي. تاسو وګورئ چاینا نن په ټول دنیا باندې حکمراني کوي د الله په فضل و کرم سره. سوچ زموږ غلط دی، فکر غلط دی. تاسو وګورئ په 2024-25 کې 38 लाख کسانو د اسلامي جمهوریت پاکستان پرېښوده دی. آیا کې ګریجویشن ایم پی پی ایچ ډي کړي دا تللی 25 لک روپۍ یو حکمرانان له په جیب کې کړي. کلاس 4 ملازمت والے یو په کروڑو روپۍ بینکونو کې جمع کې بهر ملک ته خپل بچی لګي. دا ملک دی. ټول خلک په جړا دي. علما جاړي، تاجران، صنعتکار، دکانداران، غریبانان، مریضان، واړه د سکولونو د مدرسو، او حکمرانان. زما بچي ورځ ته ورځ خیراتي کېږي او د دوی بچي ورځ ته ورځ یرپتیان کېږي. ولې کېږي؟ لہذا خپلې خبرې ختموم. او ستاسو ټولو په اجازت سره د اتوار په ورځ روان، اتوار په ورځ په 2 بجې په نشاط چوک کې د دې موجوده کسٹم ایکٹ، انکم ټیکس، سیل ټیکس خلاف په انشاءالله احتجاجي جلسه کوو، او ټول سیاسي جماعتونه به زموږ سره شرکت کوي. او د هغې نه پس زه خپل تحریک مخ په وړاندې به انشاءالله دیر ته، ملکنډ ته، شنګلې ته، بونیر ته، باجوړ ته، چتراله پورې به انشاءالله بوځو. دعاګانې کوئ، حوصله مه بېلئ. جیل قید و بند زموږ د لارې راستې رکاوټ نشي جوړېدی. عبدالرحیم مور ډېر کلک تړلی دی. دا بې نمبره دپې، دا لاټي چار، دا انسوګیس، دا جیلونه. زه به د ملاکنډ ډویژن د قام
د را روان مستقبل د ژوند د ښکلا دپاره به انشاءالله زما په خدای قسم که د وینې تویېدو ضرورت راشو زه به فخر کوم. ډېره مهرباني. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. ډېره مهرباني د صدر صاحب د جذباتي تقریر نه پس زه د